بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، د توابع با شروع باغی کې اخرنی تابع چې کوم دی نو هغه عطف بیان دی. نو ماشوم ته ووایي چې بچي د عطف بیان دی ته وایي چې لکه مدرسې کې وایي موږ ناست یو او په دې مدرسې کې یو امر یو طالب علم دی او د دې امر چې کوم دی نو پلار راغی مدرسې ته چې چا پېژندونه د هغه نوم و زید. نو ماشومان ویل چې زید راغی نو موږ ورته وویل چې دا زید ابو عمرین هغه زید چې د امر پلار دی. نو ته دې د امر د پلار په وجه باندې د زید پېژنګلو چې کوم دی نو وشوله. نو وایي دا به دوه اسمونه راغلي چې د یو اسم د نه پېژنګلو به د بل اسم په پېژنګلو باندې هغه وشي دي. نو داسې ورته مثال ورکړي لکه جاء زید ابو عمرین چې زید راغی چا پېژندونه څوک و هغه ځای چې هغه د امر پلار دی. نو د دې امر د وجې کوم دی د زید پېژنګلو مو شوله. اوس ترکیب به ماشوم ته د دې څنګه کوئ؟ نو ترکیب به ورته داسې وکړئ چې جاء فعل دا زیدون چې کوم دی نو مطبوع دی، ابو عمرین مضاف مضاف الیه تابع او دا مطبوع تابع چې کوم دی د جاء د پاره څه شولو دا فاعل شولو. بس ماشوم چې کوم دی نو دومره لنډ ترکیب باندې پوهېږي یا او باقي ورسره بیا اجرا وکړئ.